شته او د روجې میاشت او یو قجوره راوېسته شو او یو قجوره په منځ دوه شو نو نیمه به یو صحابي وخوړه او نیمه به بل صحابي وخوړه او روجه به ونی او سحر لبه د بدر په میدان کې جهاد هم کول ابو جهل چې څو وخت کې دوه ماشومانو د اسنه راوغورځولو نو عبدالرحمن ابن عوف رامنډ کې یو د ابو جهل په سینه کې ناستو توره ورته راوېست ولوایا ابو جهل ورته وی چې سر خورانه پرې کې او لګلان دې پرې کې چې دا ورمیګم ور سره شي سر می وړو کې دې خلک به تماشا کوي چې لګ غټ کوي ویوالو سر دې پرې د دوه ماشومانو یو معاذ او یو معوذ په برکت باندې د بدر په میدان کې ابو جهل غوندې عظیم شخصیت داس نه راو غورځېدو سر ته پړې کړې د دوه ماشومانو په برکت نن برای نام څومره ډېر یې په پاکستان کې څومره یې تور او خای خپل په 50 کال د پاکستان جوړېدو کې بنگال در نسنګ لاړو نیم ملک او کشمیر دې څه پوزیشن دی د قوم 75% خزانه چې دا په فوج باندې خرج کیږي 75% نن دومره غوندي کشمیر دی د هندونه نشي اغسته دا وجه صدا چې ایمان نشتا معاذ او معاویز کې ایمانو نو د مازیګر ټیم دی او د بدر په میدان کې د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډا ودرېدا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او د بدر په میدان کې دعا کوي چې یا الله کته غواړي چې د زمکه د پاسه ستا نامي اغستو والا څوک پاتې نشي نو دا 313 کسان چې کوم دي دا ټول شهیدان کا او کدا غواړي چې ستا نامي اغستو والا څوک پاتې شي نو یا الله د دوی امداد وکړه او 313 کسانو سره وصلت سوا دعا سنو او کل بالاتتوری وی او 313 مجاہدین د مکی دمر عظیم طاقت چې ابو جهر سے پسالارو اغا فتح پت اتو ترو او په دعا سنو باندې شو الله دعا د پیغمبر قبلی او سچل کیږي بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین 3000 ملائکه د بدر میدان ته راوستو ورپسې بل قطار راو ب5 آلاف من الملائکه منزلین 15000 ملائکه نور راځي الله ورته فرمایل چې زما حبیبا زما د یو ملکی جواب دا ټول اهل بدر نشي کوشي او دا 3000 او 15000 می ستاد عزت لپاره دروازه سپینو زیړ پټکی په سرو او په اسونو باندې سوري وي او د کافر نه بسر پریکړې شو او بیا به سړی نخ کاری عزیزانو کم قوم چې الله تزانو سپاری اغه الله بیا د ارشی ذمہواری والی او د اسمان نه په ملائکو باندې امداد کوي په ملائکه اوس مونږ سګي نن مونږ ته وګوره یو سړی او بزرګ هغه ته تیار روټای راتلا
عبادت به کول. یو 3 ورځې په امتحان د پاره روټای بند شو. 3 ورځې نو دې چې لوګي تنگ کړو نو لاړو د یو يهودي په دروازه کې سوال وکړ. چې سوال وکړو ا يهودي سلور روټای ورکړ. چې را روان شو نو هغه يهودي او سپه ساتلو هغه ورپسې شو. چې ورپسې شو نو د ورته یو روټای واچول. سپي هغه روټای وخوړه بیا غفل بلې ور واچول. چې هغه وخوړه بیا غفل بلې ور واچول. چې هغه وخوړه بیا غفل سلور ولا روټای سپي ته واچول بیا هم غفل. نو دی ورته وی چې بیړه دی غر کا شخو سلور روټای دی د کور مالک را کړی وي سلور وړه به درواچول نو اوس ولې غافل. اسپی ورته وی چې بیړه ستا غر کا شخ خدای دې کور ران کا چې الله روټای در کول نو داغه عبادت تی کول. او چې یو 3 ورځې در باندې روټای بند شو نو رالی د خدای د دشمن په دروازه کې دې سوالو. زده دی يهودي سپېم کمرمم په دې دروازه کې پروتم او کجوندېم پروتم کوګېم پروتم او کموړم پروتم. پتا 3 ورځې روټای بند شو یاراله دی يهودي په دروازه کې دې سوال سپې ورته وي. نن مونږه نه هغه خلک جوړ شوي زبد لوګي د پاره د خدای د دشمن نه سوال کوم. دا خو ټول قوم نن د خدای دشمن. اول دي دکاندارانو ته وګورئ. خلکو چې وړنه ونه ورجی خوراک شروع دکاندارانو ورجی ګرانې دا غټي ورجی نه دي دا په 100 روپۍ سیر دي او دوی ورکولې په څو نه په 9 سیر دي کنه او ورکولې په څو 15 دوی ورته غټي ورجی ګرانې. اوس ما ډکه دا خیال کوله چې خدای دې خلکو ټیپرو می پرو ته خیال مکه کینی تب چې ټیپر چا سره پراتی هغه به 100 روپۍ پو دکانداران ورته ورجی ګرانې. اوس د ورجو قحط خو نه وکړه. اوس دا دکاندار بم سبا مردار شي او زبې په قبر ولاړم چې دعا وکړي چې خدای ته واړه جنت. غریب ډیر ښه دکاندارو دې خدای ډیر ښه په سیلاب یو. کم قوم کې او کم کارنده سړی کې چې د بل د زړه درد نه د بل د لوګي درد ور سره نه خدای دې هغه ته د جنت بوی نه خي. بوی زما عزیزانو مسلمانان کوو مغه خلق مونږ نه یو مسلمان خو بیبي فاطمه وا او مسلمان خو حضرت علی امام حسن او حسین بیمار شو او حضرت علی او بیبي فاطمه اندازه رومانلو چې خدای کدا دواړه ماشومان جوړ شو نو مونږ بدرې روزي نيسي. دا خدای جوړ روزه ونی چې روزه ونی و ما خام له حضرت علی صدور بشو روټای موټای پیدا کړو کجوري مجوري ما خام درو جماعتي ټیم دی په دروازه کې आवाज وشو چې مسکین ماو دوه کسایو دواړه وږي دوی دا ټول رو جماعت اوچت کو باری مسکین ته یو اوستا په ایمان وای چې مونږ زبردست
روټای ته ناست او صاحب اخی غوړې زیړې پرتی وي او جبار आवाज وکړي چې مسکین یم زه به دا وایم چې دا اوچت کې دې بار سړی لی ورکړي تاسو به وکړئ هسې ګومنځې ګرځوئ مونږ به داسې وکړو ورځ نهاره تېره وه روژه وه شپه هم نهاره تېره شوه سهار دی بیا روژه ودرېږو ماښام عین د روژه ماتې ټیم شو بیا حضرت علی سے پیدا کړي आवाज وشو چې یتیم یم دوه کسه یو دواړه وږي بیا ټول روژه ماتې اوچت کو بارې بیا شپه نهاره شو سبا بیا روژه شوه درېیمه ماښام چې عین د روژه ماتې ټیم دی بیا دروازه کې आवाज وشو چې اسیر یم دو مرګري بیا ټول روژه ماتې اوچت کو غیله د اسمان نه خبر راغی چې حضرت علی او بی بی فاطمه د نظر درې واړه روژې په نهاره ونیوې او خپل خوراک یې چاله ورکو ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه حبه کے ضمیر چاہتا راجے دے حبه دامانا چې په بلې روټه وخورونه علی حبه سره د دې چې په خپله ورته وږي په خپله ورته وږي په چای وخورونه مسکینا و یتیما و اسیرا په مسکینانو په یتیمانو په اسیرانو او بیا ورته وایي څه وی ورته انما نطعمکم لوجه الله ګوره دا روټۍ مونږه په تاسو خدای دپاره وخوړله پام کوئ چړکې بل څه رانشي لا نريد منکم جزاء ولا شکورا نه د دې بدل در نه غواړم او نه شکریه در نه غواړم هر څه به خدای راکوي تاسو له هم د خدای دپاره درکوي مسلمانان خو دغه د خپل ګریوانونو کې ټول سوچ وکړي که مونږ دغسې یو اوس د امتحان وخت دی چې تا خپلو بچو ته توړه روانه کړي او تا نه بل محتاج په لاره په مخه درغی او درته ویل چې ما کرم نشته او یا دې نیمه کړه او یا دې ټوله هغله ورکړه خو پوه شه چې او که نه ښه د باګړو یې غم یې مه کوه قسم په خدای دی زه چې ورځ تېرېږي دا دیرې خو مونږ نه ډکې دي که نه د هغه بزرګ په خبره مې ایمان مضبوطېږي چې ما ورته وی چې ما له د یو مړي کشف وکړه او د دیرې ته یې راوستمه او مراقبه یې داسې وکړه ویل مړی درته ښیمه خو ټول عمر به روټۍ خوند در نه کړي ویل ولې ویل دا ټول مړي په قبرونو کې ناست دي او غوښې ترې غوسېږي لګیا که دې ولیده ټول عمر به روټۍ نشي خوړی په یو منډه ترې لاړم او کور ته مې د شپې 10 بجې وې چې ځان ورسولو 3 ورځې روټۍ خوند نه راکول داسې ګبراو شو نو زمونږ به د مرګ نه وروستو دا حالي دغه لاندې ځای چې ښه کېږي نو هغه چې دنیا کې د حضرت علی او د بیبي فاطمې قرباني وکړي اوس چې سړی ووایي چې ښځې دا مالت کې خدا بل کور موږی دی لږ اوړه به دوی له ورکړو خدای دې کور وانکړي ځان له دې پیدا کړي که نه دا مونږ به څه کوو زمونږ ښځې داسې وایي دا زمونږ ښځې دي او دا زمونږ سړي دي اندازه کوئ قسم په خدای دی چې په دې ملک کې د هېڅ شي کمی نشته خدای رانیولی قوم خدای رانیولی قوم بیا ته ورشه چې نن کم بلیکیج په دې وړو کې شروع دی
میلیونو والا لکونه روپۍ د ورځې ګټي، ګودامونو والا. بیا چې دا چټونه څوک ورکوي؟ دغه خلک. پناه په خدای. ویالا د ملک نه برکت لاړو، خزه د ملک وزیر خوراک. نو ما وی چې خبره ده چې خزه کا وزیر اعظم او خیر دی، چې وزیر خوراک شنو کفر شو. خزه وزیر اعظم او کنو، نو خزه خو اصلي وزیر خوراک هم خزه ده. او دومره کار چوشي چې دا بيد حسین باندې سړی روټۍ پخې او خوري، ځکه چې خزه دې د پاره ده. خزه دغه لنه ده چې د پاکستان د وزیر خوراک وزیر اعظم دی عابد حسین، او لا ور سره وی سیدا عابد حسین. سیدم دا دام د بی بی فاطمه لور ده. لا حول د خدای پیړه تبا کور مران شچوران بیړم غرقش د دې اسلام نم سټو کې او لوبي جوړی کړي. داغه شکل ته وګوره، او وختو ته وګوره، غ لپسټیک ته وګوره. ا د ملک وزیر خوراک. نو چې ډېر تنگ شوم نو پرون مې یو سړی ته وې مالداس چل دی چې دا فوټو یو ساتو دغه ته ګوره زړه به مړی. وزه څوک ابل اورز راته چا ټلیفون وکړ، مولانا صاحب ته چپ ناشته او دا د وړو سال دی. مال ډېر شکر. زسو اصلي خلق در تخیم چراوینی سے یو بدبخ قوما، بے ضمیر قوما. کم علاقہ کی چې د کم شي تکلیف جوړ شي، دا غی علاقې د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی ممبران رونی سي کنه دا ممبران رونی سي چې تمون صد پاره د مور میړه جوړ کړي چې مونږ ته دا پلانې تکلیف دی، هغې له نږدې نه شي ورتلی، کرت نه شي کولی. او ماله براشي او بل براشي چې تاسو غږ نه کوئ دا وړو دغه دی، تاسو غږ نه کوئ دا وړو دغه دی. دلته یو لیډر دی چې په لار روان وي داسې ما ته بله ورځ د وړو څه تکلیف ونشته مله جي من وی زاغان کی ناست په سر د سر توتیان کے لاندې د ځان ویرونه کوي. زاغان کې ناسته په سر د سر توتیان کے لاندې د ځان ویرونه کوي. رزیلان پاسی عبدالعظیما په شریفانو اعتراضونه کوي. نن د سروې په سر باندې تا زاغان کینولی تا کړي